نو دې ته د لږ وخت دپاره حرمت وایي، لیکن حلال به نه ګڼي چې ښکار کوي. بیا وضاحت کړو د دې 93 کې 94 کې لیبلونکم الله بشیء من الصید، الله ازمیخ کی پتا سبحانه په ښکار سره تنالوا ایدیکم ورماحکم، هغه دومره نږدې چې ستاسو لاسونه او نیزې ورته رسي. دا هغه وخت کې وخه اوس خو خلق نوینې په سترګو باندې هغې ورته ځان نشي صبرولی نو الله وایي چې لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ښکار مه قتلوئ چې تاسو په احرام کې یې، چې احرام نه وځئ نو بیا اجازت ته ازادي ده که نه. دا هغه محرماتو چې د خوراک سره تعلق ساتي. څه محرمات داسې دي چې الله به یو ځای له حرمت ورکړي چې دلته کې به د دې بې عزتي نه کوي، کله یو وخت له یو میاشتې له عزت ورکړي چې په دې کې به غلط کار نه کوي، ګناه به نه کوي. 90 کې ویلو سورة مائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، دا محرمات الہیہ دی کنا. کعبہ بیت اللہ دا حرمت تا اگئی کی با تجاوز نکے دا حدنا، میاشتی دا حرام دی سلور اگئی کی با نقصان نکے، جنگ با نکے، جگڑی با نکے. بیت اللہ دا چکمی قربانے روانی شوی دی هدیہ و قلائد دا دا اللہ پا نم باندی دی اگئی تب اللہ اسنا چے اگئی بیزتی با نکے، دا بتا سو باندې حرام دی. اخر کی ویلیو پورا سلم کی قل لا یستوی الخبیث والطیب، وردا برابر ندی چې تاسو وایئ چې خو اوس چې چاته ووایې که نه چې دا یو لسمه مخوره ده خو حرامه ده، وی یروره خو پاکه غله ده، نو دې کې څه دي؟ دې کې څه شی حرام دی؟ پاکه غله ده، ښه په هر څه باندې په مسالو او په غوړو برابر ده، په دې کې څنګه حرام دی؟ وایي الله رب العزت وایي چې دا خبیث دی، ته په دې څه پوهېږي؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب، الله وایي چې نه دي برابر. دا نظر و نیاز شکرانی مکرانی خبیث څیزونه دي، دا مخوره، پاک څیزونه وخورئ. والطیب شته که نه؟ ولو عجبک کثرة الخبیث، قرآن هغه وخت کې ویلي دي ښه چې ته به ترې ځکه ځان نشي صبرولی چې بس چېرته ځې نو جوړ خبیث به پراته وي، چېرته ځې نو نظر و نیاز به وي، درګاهونه به وي، تیارتونه به وي، یولسمې به وي، دا به وي. نو ته به حیران شي چې الله دا ټول به نه خورو. ولو عجبک کثرة الخبیث، د دې دغه دلیل دی ښه وایي دې کې څه حرام دي؟ پاک شی دی، پاکه غله ده، ګوره وایي رزق ته حرام وي. وایي ګوره بل مثال به ته پیش کوم خو هغه د جومات مناسب نه دی، ته دوره نه پوهېږي. قل لا یستوی الخبیث والطیب، منع کړی و قرآن کله په دې طریقه چې حرام دي حرام دي، کله په دې طریقه چې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. سورہ نام کی ویلو یوشتم کې چې خلقو هغه څیزونه مه خورئ چې کلمه پې نه ویلې شوي، چې حلال یې کړه خو کلمه یې پې ونه وي نو دا حرام دی. مشرکانو به څه وي؟ هغې وي دا حلال دی چې تا حلال نه کړه او ساتې نه وخوته نو دا د الله مذبوحه شوه، ډېره برکتي شوه، دا به خورو. او چې د بنده لاس ورسره ولګېد خو هغه خرابه شوه، ځکه بنده ګنده دی نو بس هغه حلالې هم خرابه شوه. او چې کومه په خپله ساتې نه ووت که نه الله ترېنه ساه ویسته نو پاکه ساکه شوه. دا د شیطان دلیلونه دي ښه. یوحون الی اولیائهم، هغه هم وحی کوي خپلو دوستانو ته که نه، دا د هغه وحی ده ښه. وی مرداره خورئ ځکه الله په خپله مړه کړه او ساه یې ویسته، او د بندیانو د لاس دا مه خورئ. ګورئ الله رب العزت وی چې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه.
هغه ځکه مردار شي چې د الله نوم په وانه غستې شي هر شیخ پاکیږي د الله په نوم باندې تک رزق تکینی نوم به چې بسم الله الرحمن الرحیم نو خوراک به پاکي شیطان ما سر په پینډه نه ناستو پاک ساک کار دی او چې کلمه دی ونه وي نو هغه ناشته سره ټي وی نه غوړي ها دا خو حدیث کې راغلی د نبی له سلام معجزه وا چې ناستو نو خوراک ته نوغي کلمه ونه وي نو نبی له سلام وی شیطان مې نیولې دی د لاسنه وی تاسو یې نو وینئ نو وی تاسو کلمه ونه وي نو هغه راغی کې ناستو میلمو هغه اوسه ما لاس نیولې ده خو تاسو یې نوی نه دې پاره چې ګور دا خبره یقیني ده دې کې شک نشته ده نو کلمې سره پاکيږي هر شی کنه چې کلمه په ونه ویل شو نو الله وی ولا تاکلوا دیو جن بازي غالي خلق غالیان وته وی کنه ډیر غلو چې کوي هغه ویلیو کنه چې په کم تو عام کلمه ونه ویل شو نو هغه حرام اما خوره تا خلق به حرام خوري بیانو الګه چې یې شنو هغه خو حلاله او محلاله ده چې یې شو کنه او کله سره تو عام تکینه یې شنو دا خو حرام نه ده خو دوره چې برکت پکې نه کنه محرمات الهیه داوها چې الله حرام کړی ځکه چې سمردار دی او سو پردي سيزونه دي نو ګورې دې ته تعرض مکوي دا تاسو خره ها کله ویلیو سورہ نام کې اوصل 250 کې چې ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ته خو نږدې ورنشه تمره حرام شي نو خلق دا حرام ګڼلو نه د یتیم مال ته طریقې جوړ کړې وي بیا دې بدعتيانو دې چې خبر شو کنه دا تاسو نه کو چې دې کې خو یتیمانان شته او داغي حق دی ماشومان دا څنګه تقسیمي کې ویشلی شي ندی بوله باندې جوړول چې هغه وصیت کړل چې ما پسې داسو کې دروغ به وي کنه کله به وي نه دا دغه د مشران شته کنه د یتیم مال به خوړو او تقسیمو به او په دې نو پوجي د الله حرام کړي سو ځای قرآن کې چې ولا تقربوا نو دې ته ویل شي تحلیل د ما حرمه چې الله رب العزت ډیر څه حرام کړی دي او خلق حلال غني چې نوې دا جایز دي زموږ لپاره کاغه خوراکي سيزونه یې کاغه د غسلو سيزونه یې کاغه نور څه زمانی مکاناتی دې ټولو سره تعلق دی ښا ګوره که څوک په دې کې تصرف کوي چې دا ورځې او میاشتې بدلی کنه دا سیم خلق کوي اگر جمعې ورځ خلکو بدل کړي کنه هغه تعظیم نه کوي او داغه په ځای یاد اتوار او یاد خالی تعظیم کوي مدام تحلیل د ما حرمه کې راضی کنه یا میاشتې يهودو بدا سکولو د عزت څلور میاشتې وی وی ز د دې په ځای به مو نور میاشتې کیدو کنه نو قرآن ویلو انما النسيء زیاده فی الكفر سورۃ توبه کې ویلو و دې ارشم کې چې دا په کله په کفر کې ترقی وشو انما النسيء چې د عزت میاش بدله کی وې د دې په ځای باندې با ربیع الاول د حرمت شي کنه ربیع الثانی به شي خیر دی میاشتې بدلول را بدلول دام د الله په دین کې تصرف کولی داغه محرمات حلال ګڼل دي دای او قرآن دې لډیر زور ورکړي ښا نن وخت کې چې مونږ ګورو نو محرمات الهیه سدي دا نظر و نیاز دی دې لډیر زور ورکړي ځکه دې ته چې حرام نه دی ویلی نو تنن دی یو رواجی مولا نه تاسو کا پیدا دی عبد الله شاه غازی نه چا چاول راوړی دي موږ وی چې ورګه استاد نه تاسو کو
خلق وی چې دا مردار ده نو کاغه ته نو وی چې د سمردار ورګه زده سره زما دا علنه چې مولانا استادان وی چې دا پاک شی دی او دا خو ګوره غلیته حرام وي نو یو استاد تاسو سورته حج نه دی ویلې سورته حج کې دیرشم آیات کې وګوره کنه چې الله سوئی فاجتنبوا الرجس من الاوثان فاجتنبوا الرجس من الاوثان الله یې ځان بچ کې دې ګنه کومو چې هغه په دې درگاہونو کې سدي من الاوثان سمانا د دې درگاہونو عزت د دې درگاہونو شکرانی نذرانی د دې عبادت ټیک د مفسرین او سردار او باسي چې من عبادت الاوثان خدا ټول په عبادتو کې راضي کړه ولې دې نوې چې ثواب د پاره وخره نو ثواب خو په عبادت کې کنه دا ټول عبادت ته نو یا سورته حج کې خوې چې ځان د ګنه بچکا او ته دا خوردا ده په خوردا او ته سورته حج کې ویلي کنه خو ته په معنا نه پوي نو دا سلورو چې قران دې نزان ساته دا ډیر مفصلو چې دا هغه سيزونه حرمتونه کوي چې الله حلال کړی دي خورایي او دا هغه سيزونه حلونه کوي چې الله حرام کړی هغه نزان ساته چې تحلیل لما حرمونه کوي الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ځان بچولو او څلور جرمونو نه چې تحلیل خپل طرف نه او تحریم د خپل طرف نه او تقول علی الله وتوي او افتراء وتوي تحلیل او تحریم ذکر شو تفصیلا تقول او افتراء دا رستو سوار لسما اربعہ کی راضی تدیو داغی یو شانتی حکم دے سوار لسم داو چی و اربعین زن و ساتی و سلور و نور جرمونونا چی اغا انکار دے توحیدنا او انکار دے د معجزاتنا او اخراج الرسل انبیاء و حق پرست چڑل او استهزاء دے اغی پورو ٹوکی کول دې سلور رضان بچکول دا سوار لسم اربعا ادا سلور والا صرف په صورت بنی اسرائیل کې راغلي دي چې انبیاء کله قومونو ته بیان کړو نو توحید انکار کړو توحید نه هغه د معجزاتو نه انکار کول بیا هغه استل د خپل زینونو نه کولو نه بیا باغی پور استهزاء کول دا سلور جرمونه دي انکار د توحید نه بنی اسرائیل کے اول کی ہوئی سلورم آیات کے نوح علیہ السلام حال بیانی ذریت من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا اے اولاد دا هغه چا چې موږ نوح علیہ السلام سره کشته کې خېجولیو تاسو دا غي اولاد یې خلق د پلار مسله مانی کنه خپل پلار او نیکو مسله ومنه نوح علیہ السلام مسله توحید دین انکار مکوي
کنی عذاب براشي د دې د وجنه انکار د توحید نه دغه سي سورہ بنی اسرائیل کې بیا د دې تفصیل کړي دیم انکار د معجزاتو کاغه معجزه د مخ کې انبیاء وي کاغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي بنی اسرائیل کې اول شروع کین په معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا یو عظیمه معجزه د نبی اسلام وکړه چې بیان وکړو خلق انکار وکړو صرف یو ابو بکر رضی الله عنه چې هغه ته مشرکین په لار کې وی چې ستا هغه صاحب او مرګري خو ناشنا خبره کړې چې زه بیګا د شپې تلیو ما اول مسجد اقصی ته او بیا د مسجد اقصی نه سدر المنتهى ته وګوره داسې خبره کړې دا به هم تمنې او یا چې هغه کړي نو یې دې منم ځواب یقین دی څوک د دیو جنو ته صدیق ویل شو چې هغه اقرار کړو انور ټول خلکو انکار کاو یو ګورو ته په یو شپه کې څنګه لاړ دې نه بیت المقدس ته بیا دا غزنه سدرۃ المنتهى ته انکار د توحید نه انکار د معجزاتو نه دا څنګه نبی اسلام ویډیو چې الله رب العزت وی چې جهنم کې یوونه ده د زقوم چې هغه جهنم د ویښ نه راخیږي کنه تخرج من اصل الجحیم هغه یو ګورو ته چې خبره کوي نو سورې بنی اسرائیل کې دا ډول یو څه ذکر کړی دی یو کوم شپې کې وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن مونږ چې تاسو کوم معجزه هوا د معراج دا موږ چې تاسو کوم ونه قرآن کې ذکر کړ چې لعنت ویل شي دا فتنة للناس دا خلقو لپاره لوی امتحان شو هغه انکار وکړي چې دا دواړه خبرې عقل نه مني نه سدرۃ المنتهى پورې تلل په یو شپه کې او نه په اور کې ونه شنه زرغونېدل دا دواړه خلاف دا عقل نه خلاف انکار کوي د معجزاتو دریم دې اخراج الرسل انبیاء استل هغه لپاره مثال بنی اسرائیل کې ذکر کړو د نبی اسلام حال شپږو یا کې چې دی خو تاسو چل جوړی وین کادو لستفزونک دی دا منصوبې جوړی چې تا ویری تا پریشان کی فلر دی لیخرجوک منها چودی باسی دی مکه معظمه وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تنرست بداج دی بیا په مکه معظمه کې جون تیر نکی سلګي ورځې به تا خو ته نو باسي او تاسو نشړی او دا دمکیه ټول انبیاء او تکړه وها شعیب علیہ السلام واقعہ کې برازي بیا سورہ اعراف کې چې هغه ته ویلو چې لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك او لتعودن فی ملتنا اے شعیب علیہ السلام یا خدا مونږ به یو باسو د خپل کلینا یا به زمونږ دین قبول کینو دا دوه خبرې دي لوط علیہ السلام ته ویلو اخرجوا آل لوط من قريتكم توبه سے سورہ نمل کی براشی
دا دمکی هر پیغمبر ته ورکړی و بلکې سورۃ ابراهیم کې بیا د ټولو ذکر کړو چې څومره انبیا چې وو خپل قومونو ته ویلو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا انبیاء تاسو با یو باسو یا زمونږ دین قبل وینو اخراج الرسل دی باندې قومونه هلاک شوي او څلورم دې استهزاء ټوکې کول په پیغمبرانو کو د کولمبیا ټوکې کړې فرعون ته موسی علیه السلام پورې یو په سورۃ بنی اسرائیل کې آخر کې وایي ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات موسی علیہ السلام ته 9 معجزې ورکړې ښکارا فاسأل بني اسرائیل ته تاسو کې دا غي قوم نه کړه دا حالات هغه ته معلوم دي خپل مشرانو دینه تاسو کا چې کله موسی علیہ السلام دی تراغه فقال له فرعون يا موسى انی لازنک یا موسی مسحورا فرعون وی چې موسی علیہ السلام ته خو جادوګر زما خو یقین دې پتا باندې مسحور تا باندې سحر کړی شوی دی ایا ډېر مبالغه د وجه نه او ته ساحر په ځای مسحور وي تا کله مبالغه په دې طریقې سره کیږي د استهزاء پیغمبرانو څنګه نبی علیہ السلام ته دې په ځای وی چې تبا پریشانی نه کوي دا ټوکې مسخري دي په هر پیغمبر پوری کړی دي سورۃ انعام کې ویلو لسم آیات کې ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا ټوکې کړی شوی دي په ډیرو پیغمبرانو پسې تانه مخکې عذاب تراوي سورۃ رات کی ویلیو دو درشم کی ولقد استهزئ برسل من قبلك فاملئت للذین کفروا ټوکی کړي شوی دی په ډیرو پیغمبرانو سورۃ انبیاء کی ویلیو یو سلوي ختم کی ولقد استهزئ برسل من قبلك یو طریقې باندې راوړي استهزاء بالرسل دا هلاکت سبب قومونه په دې هلاک شيو سورۃ بنی اسرائیل کې دا څلور واړه راجمع کړیو چې انکار د توحید نه انکار د معجزات نه اخراج الرسل ارسل او استهزاء باغی پورې یو دې تقول علی الله او بل دې افتراء علی الله تقول علی الله دې ته وي چې کله به انبیاء خبر او کړه دیو په الله باندې دروغ جوړ کړل ګوره دا الله مون طویلی چې دا څه کوي الله دا سویلی نو تقول علی الله دا اکثر پرانی صورتونو کې راځي چې کوم ځای کې رد شفاعت قهری او کوم ځای کې مسله د اتخاذ الولد چې دی الله له ولد ثابتي په دلیل کې دا پیش کړي دا الله ویلي کړي هغه باندې تقول کوي ګوره او دې کې اکثر هغه الفاظ راځي چې قران کریم وایي اتقولون علی الله تاسو په الله باندې دروغ جوړوي کله وی ولا تقولوا علی الله باندې تقول مکوئ لکه سورۃ ال عمران کې یو مثالو انځاو یا د اهلی کتاب او خیانت یې بیانو انځاو یا سورۃ ال عمران کې ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك
د اهل کتابو کې خلک هم شته چې ایمان راوړي، که خزانه ورسره کېدي نو در به یې کړي، امانتګر دي. ومنهم من ان تامنه بدینار، خو بعضې داسې که یوه 10 روپۍ ورسره کېدي لا یودیه الیک، چرې به یې در نه کړي الا ما دمت علیه قائما. او چې ته هم ډېر زور لګی نو په زوره به یې ترې واخلې نو دا ولې دي داسې کوي؟ پردي مال باندې کلک کېږي او په امانتونو کې خیانت کوي. دا دي یو خبره کړې ده، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. دی ویلي دي چې که د عربو مال مونږ هر څنګه وخوړو مونږ په دې کې ملامت نه یو، مونږ ته په دې کې ګناه نشته. دا تقول علی الله وکنه الله خو مخکې ووایي چې ګورې پردی مال مه خورئ، دا حرام دی که نه. دی ویلي چې نشته مونږ باندې په مال د عربو کې څه ملامتیا، فی الامیین سبیل که نه. خبره تر اخره پورې را روانه وه. پخوا به هم دې مولانو د خلقو نار څه خواړه او ځان له به حلال ګڼل که نه، که هر شی به لاس له ورسېد نو بس تا به نه وي چې دا پردی شی دی او حرام دی که نه. اکثر به د مقتدیانو نه دا تلکاره او دا خشاکونه او دا وږي مږي دا څیزونه راوړه او پټې به د بل چا او ارټ به د بل چا خو مقتدي به صرف هغه چېرته په برخه باندې کړی و نو دوی به ورسره لار جوړه کړې وه. بیا چې به چا تپوس وکړي چې استاد دا ستا دپاره جایز دی، وی به او مونږ ورته تور ټکې ښولی وی د دې قیمت څوک نشي پوره کولی، که دوی دا ټول مال مونږ له راکړي نو هم د دې تور ټکې قیمت څوک نشي پوره کولی. نو خلکو ویل رښتیا به وي. نو هغه خبره د یهودو په میراث کې را روانه وه. هغوی هم ویلي وو لیس علینا فی الامیین سبیل، مونږ دې ته دین ښولی دی، مونږ ورته ایمان ښولی دی او د دې دا هر څه زمونږ دپاره جایز دي که نه. دې پیرانو میرانو ځکه هېڅ شی دې دپاره حرام نه و. دې ته ویلی شي تقول علی الله، الله دروغ جوړول. دغسې صورت نساء کې راځي یو اویا کې یو سل او یو اویا کې یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اهل کتابو په دین کې زیاتې مه کوئ. ولا تقولوا علی الله الا الحق، الله باندې دروغ مه جوړوئ. هغه دروغ یې څه جوړ کړي وو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، عیسی علیہ السلام کو حضرت مریم دی او د الله فیصله ده، د الله حکم دی، د الله نعمت دی والی کتاب باندې. نو تاسو دروغ جوړ کړل چې نه دا د الله زیر. لا تغلو فی دینکم، سورۃ اعراف کی ویلی و 30 آیات کې وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. چې کله کار د شرک او د بے حیايۍ کوي وی دا مونږ ته مشران نه پاتې شوي او الله مونږ ته حکم کړی چې داسې کوئ. الله ویلي اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خدای هم دروغ جوړ کړل. هغه کله ویلي چې دا کارونه کوئ. قل امر ربی بالقسط، هغه خو امر کړی دی خو د توحید یې کړی دی، انصاف یې کړی دی. تقول علی الله دی. سورۃ یونس کی ویلی او آتش پیتم کې قال اتخذ الله ولدا، ټول په شریکه دا خبره کړې وه. مشرکانو، یهودیانو، عیسایانو دې کې د ټولو اتفاق و
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا دلیل سره نشتا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. ورته کوم آیاتونو کې قرآن د دې نقل کوي چې قالو دغه د تقول علی الله وایي دی ویلي دي لکه سورۃ البقره کې 80 نمبر کې ویلو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده موږ به جهنم ته نزو پس یو څو ورځې د شمار. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. خدای ولې دروغ جوړوي چې موږ به جهنم ته نزو مگر یو څو ورځې دا تقول على الله دغه څه ویلیو درې دیرشم کې هم وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم الله يقول دروغ جوړ کړو چې جنت ته بل څوک نه ځي مگر يهود او نصارا وځي. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم دلیل پیش کړه دا خو دلیل نه دی دا استاد خیالات دي تقول على الله. دغه سورۃ تور کې هم درې دیرشم کې ویلو ام یقولون تقوله لا تقول على الله فلورم دې افتراء على الله. په یو ځای کې یو آیات کې اکثر دا دواړه بیانېږي افتراء دروغ جوړول په الله باندې. په فرق دی چې هغه کې تقول لفظ راځي ام تقولون بل یقولون او دې کې لفظ د افتراء راځي. افتراء ځان نه دروغ جوړول لکه سورۃ ال عمران کې 4 کې وایي دی ویلو چې یعقوب علیہ السلام په وخت کې دوه وغه حرام و وګوره دا پیغمبر وایي چې دا حلال ده. دا څنګه پیغمبر چې بخوانو انبیاءو نه خلاف کوي؟ الله رب العزت جواب کړو څلورمه پاره کې كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ټول خوراکونه بني اسرائیل لپاره حلال او دا خو یعقوب علیہ السلام د خپل مرض د وجې نه دوه غوښه په ځان باندې کړې وه چې بیماري وه که نه. تاسو ټول د امت حکم وکړو چې دا ټول امت باندې حرام وه. هلته یې ویلي فاتو بالتورات تورات راوړه هغې کې شته فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك چا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ پس د دې نه اولئک هم الظالمون. افتراء علی الله دا ځانې وی چې دا الله حرام کړی او په قانون قومونو باندې او دې حلال ګڼي دې ته افتراء علی الله وی. سورۃ هود کې 13 آیات کې مثال و زجر په دې باندې چې افتراء علی الله مکوئ. هود کې 13 کې ویلو ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا څوک دې ظالم دا چانا چې جوړي په الله باندې دروغ چې دا سره شفاعت دي یا د الله د پاره اولاد شته دا ټول افتراء. اولئک یعرضون علی النار دا مفترین با په جهنم باندې روان دي کړي شي کنه دې له الله عذاب ورکی په دی وجه. سورۃ مائده کې هغه مشهور آیاتو یوصل دریم چې حلال څه حرام کړی ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام دا خو الله نه دي حرام کړی
بحیرہ او صاحبہ وسیلہ او حام دا دی ولی حرامی ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب دا کافران په الله دروغ جوړي يفترون على الله الكذب افتراء کوي په الله باندې اکثر په دې یاتونو فمن ازلم ممن افترا سورۃ اعراف کې وذیرشم کې وایي سورۃ یونس کې ولسم کې وایي فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا څوک دې لوی ظالم دا چانه چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دي هغه دروغ تر اوسه پورې دنیا کې شته ته وایي چې ګوره شرک مکوا الله نه سوال کوا باباګان څه نشي کولی هغې څه وایي وی ولې دا د خدای نازولې نه دي وایي دا خو د یو دروغ جوړ کړو بیا وایي ولې تجربې پرې نه دي شوي وایي دا د دویم دروغ جوړ کړل ولې وایي دا د خلقو کارونه چې پکې کېږي دا ټول افترا ده نن چې دا خلق لګیا دی که نه او د دې اولیاء په حق کې دا خبرې کوي ښه فلانې لاړ نو روغ شو فلانې لاړ نو روغ شو پیریان پې وواتو باد پې وواتو دانې ماته شوه دا ټوله افترا ده دا یوازې هغه خلقو نه اوس څومره خلق جوړول کوي په الله باندې ښه دا ظالمان دي یو ظالم پکې لګیا دی ګوره چې دا لاسوک دی نوي نوي پیدا کېږي یاره ویره وی ته ما سره شرط کېده که نه چې په تا دانه وخېږي ته د پنځپیر استاد قبر له لوړ شه که دا ماته شوه دا ظالم دی او ایساره بل زیارت له لوړ شه که ماته نه شوه هلکه دا زیارتونه د دې دپاره چې دوی به دانې ماتوي دا چا ویلي وو دا خدای د څه دپاره دی چې بس چې په چا مرض راځي نو جوړ منډه کوي د زیارت له په شریعت کې خدای اجازت و چې ډاکټر له ځي هسپتال ته ځي علاج دې کوي خو چې دا کم دي نو ته پنځپیر استاد پرېږده ته د نبي علیه السلام قبر له لوړ شه که دا ماته شوه داسې ولې نه وایې ظالمه زیارتونه د دې دپاره نه دي چې هغوی به خلقو له مرضونه جوړي دانې به ماتوي زیړې به لرې کوي دا د دې دپاره دي خو د مشرکانو عقیده دغه ده که نه هغوی وایي چې دا روحاني ډاکټران دي روحاني ډاکټران باقاعده ولا او تجربې پې شوي که نه خلق ولاسې راځي دا ټول افتراء علی الله کې راځي ویجتنب من اربعین پنځمه اربعه دا وه چې ځان به ساتي د څلورو جرمونه او ګناهونه په دې مسله کې من المداهنة والکتمان والتحریف وترک العمل دې مسله کې سستیونه کې دا څومره چې نن نقصان دی او خلق بد ګڼي او د توحید نوم وي موږ نه دی اورېدلی دا شرک پکې وي ډېر کوي که نه دا پې څومره ناشنا لګي دا ځکه چې علماو مداهنت کړی دی که نه هغوی بس نور څه زور ورکړی و کتابونو له منطقونو له فلسفو له صرف او نحوي له د دې مولانو طالبان به ورپسې په غرونو ګرځېدو چې پلاني ځای کې ملا دی اصولي ملا دی په تورو سب کې هلته به روان اصول وایي ډېر ښه اصول وایي پلاني ځای کې ملا دی په صرف کې ډېر ماهره دی هغه له به تلو چکېسر کې ملا دی په منطق کې ډېر ماهره دی هلته به تلو دګوره داسې پکې نه و چې په قرآن کې یو ماهره دی فلاني ځای کې عالم دی چې قرآن کې ماهره دی
چې خلق لرشي قرآن ته نزد کی طالبان نه دا ډیر رست بیا چرته په شاپور کې پیدا شو خلق بسله قرآن به زده کړ نور ورته 100 کال په ملک باندې دا تیار تیر شوې ده چې کتابونه وو فنون وو دې کې به طالبانو مهارت حاصله او دې کې به وختونه تیرول او په یو کتاب به کلونه سپینګری وشو افقه بینو اخلاق کړي سپینګری وشو په یاد به یادولو او بالکل قرآن نو حدیث نو دې ته به سپک کاته چې دام څه علم دی سرسری علم دی دا زمره مداهنت شوی نو خلق به څه خبر شي چې شرک څه ته وي او بدعت څه ته وي کنه قرآن وی د مداهنت نه بزان ساتي د نبی ویلي سورۃ یهود اخر کې یوصل دولسم کې پیغمبر ته وی فاستقم لکشا کما امرتا څنګه تا ته حکم کړی شوی دی یوصل دولسم د سورۃ یهود کې او حدیث کې ذکر راځي چې نبی علیہ السلام ته ابو بکر وی چې ته زمانه یو کال مشرینو او یستو کې د سپینو لګې دا و ځکه دا نږدې وخت او سلويختو کالو نبوت ملو شوی وته نبی علیہ السلام ورته وی زه خو سورۃ هود بوډا کړم سورۃ واقعہ او سورۃ شورا او دا سورۃونه مونږه وارثه ولی په دې کې دا حکم راغلی و چې فاستقم کلک شغوري ډیره مشکله خبره ده خدانو تکلک کوي علي په خانو مفسرینو بسوي ودا سورۃ هود ځکه یې چې هغه کې د انبیاء واقعات دي کنه دیو په دا خبره ورواړو لکه نه دې کې وای دا حکم چې فاستقم مداهنتن کې کلک شدي خبره تدا ډیره ګران کما امرتا من تاب معك تا ته وایو استا مرګرو ته وایو صحابه کرام تقص آیات په سورۃ شورا کې هم پندسم چې فلذالک فدعوا چې کله اختلاف پیدا شنه پیغمبر دعوت ورکا دعوت سره اختلاف ختميږي کنه فلذالک فدعوا واستقم كما امرتا کلکشا ولا تتبع اهواءهم خلق خواهشات پس بنځي دا خو د وسنه خبره حضرت شیخ چې بکله چاراوستو یو کلی تا او بیان به شروع کو کنه دا غي جمعات مولا وا چیرته ورکو وی په حقوق الوالدین باندې باسو دا به تمخته حقوق الوالدین کدي بیان کړو ډیره وخی حضرت شیخ وی چې دته لګیاي زما خپل موضوع ده سما د خپل موضوع نه نشي اړولې دی بداشي په نور مسله به او مخه تکړه کنه کله به ته دا خلق له خويندو برخه نور کوي کبدی باندې لباسو کو دا مسله ډیره ضروری دی دی وخت کنه چټونه وو او دا به مطلب چې اسنه چې دی پکې د توحید او د شرک خبرو کی حضرت شیخ وی ما مخه نشي اړولې حق خپل بیان به کاو کنه فلذلك فدعوا واستقم سورۃ احزاب کې پاول کې مراغلیو اول آیات کې بیا پاتو سلويخ کې مراغلیو چې ولا تطع په دې الفاظ سره قران دا مسله بیانې چې هغه کې ولا تطع زیات راځي ها یا ایو النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین اے پیغمبر پاک دا الله نو یریګه خلکو نه مې یریګه اسنه چې دې تابعداري وکړي انن چې خلکو نه حق پاتې ده کنه دا دې په دې تطوع کې راغلي الله نه یریږي مخلوق نه یریږي وي او به می باسي دا شی برا باندې بنکی دا و بنکی دغه وجنه ویلو چې اتق الله ولا تطع الكافرين الله نو یریګه خلق خیال مکو تابعداري مکو مسلینه باندې بنکی
اتصلو اختم کی ویلی ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم کته چیرې دی ما ته تکلیف راکړیو څنګه مې نو خیر دی الله وي څنګه باندې ودع اذاهم دې په دې تک ضرورو پروا مساته بس دا یو غړ چې مچان دي مچان په سړی باندې غنه دا ردی آزاد ابد ردی وردقه فی سورۃ کهف کیوں ویلی وتشتم آیات کی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا دا خلق خبره ممنا چې ما دا زونه د قران نه غافل کړی دي وتبع هوا عائشہ تو بسروان سورۃ الدهر کې څومره مشهور آیاتو سلی رشتم ولا تطع منهم آثما او كفورا الته ولا نمونه یخوا چې پیغمبره دا یو سړی دی آثم نومې دی دا یو سړی دی کفور نومې دی خبره ممن مطلب دا و چې عقیده د کفر ده هم او که اسی ګناهګار دی خبره یې ممن دغه تابعداري باندې کوي ولا تطع منهم آثما او كفورا ارسوک چی کچھ تعالی محبت نہیں کرنا تابعداری مکوا دیتا مداحنت کوئی تھا اور ډیر مشهور آیات سورۃ قلم هغه کې د دې ډیر وضاحت ده سورۃ نون وتوي سورۃ قلم وتوي اول کې ویلو به لسم آیات کې ویلو فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون المكذبين خبر ممانا دې خدای ارمان دې چې دې وکړه نرم شي دکې وکړه لګوندې لچک راشي مونږ به سره ډیر نرم شو کله زمونږ یو خبره وکړه دې یو پاوړې را کوشو مونږ به سره ډیر بیا هغه په دې ارمان باندې مړو کړه ودوا لو تدهنوا فيدهنون دې خدای ارمان دې چې دې لګوندې نرم شي زمونږ دې الہو نوم ناخلي لا تومنات نو بس مونږ به ټول د خادمان شو مریدان به شو دارمان ګور اول سورۃ قرآن کې پیژنې چې نازل شوی دی اول سورۃ علق هغه په اخر کې وته سویلو کلا لا تطعه خبردار ګوره دې خبرو نه مانی یو ستانه چا پیره ګرځي ډیر چې ځان ته پنځ پیریان وي موحدین به ویو تاسو به وو قدرتي چې بس دې خلقو به راګیر کړ کنه او مشکلات به وته جوړ کړو نو بس هغه به داسې شبیا چې اجازه مطلب ختم شو دا ډیر زبردست حکم دی کنه ځکه الله ویلا تطيعه ګوره خبردار راګیری دی او عادت کوي دي په غوښه باندې چې بیا غږ نه کوي زه د ترایم چې ګوره دې خبره باندې ځان وساتي کلا لا تطيعه دا د دې تابعداري مکوا الله تعجزی کوا هغه ځان نږدې کا دې طویل شي مداهنت ها ډیر ځایونه کې دې رد یې کړې چې مداهنت نه ځان ساته دویم حق پټ نه کې ولې مداهنت سردای کنه څنګه ګورې چې دا ډیر خلک راشي نو مونږ ته وایي یاره گزاره پکار تاسو ډیر سختي کوئ دا خلک دا څه چې خبر نه دي کنه ندی باول په مالوچو باندې باریکی نبی او په مال کې وړي هو په چې مال کې په سوړې ناری وتلی د دنیا نه سره په مالوچو باریکه وردا مثال نو وتا ته پیش کی ها چې تا نه دی ورېدلی او الله نبی ویلی موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته چې قولا له قولا لینا نو ایت د لینا سمانا کې چې حق پټ کا دې ته دی قول لین وی ښا چې حق خبره مکوا بس بوسو کې وبوزا قول لین دا معنا دلته کې د قول لین معنا وګوره چې ابن کثیر څه کړی دا
دا سه مفسرین چې هغه قول چې مدلل وي په حجت سره یې هغه ته قول لین وي تاسو نه دا جوړ کړی چې حق پټ کړ دا دویمه چې د کتمان حق نه وزن ساتي هغه مثالونه سوره بقره کې نور راغلي 200 ختم کې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ویلیو چې ګوره حق او باطل یو ځای نه کې يهوديان لګیا دي کنه هغه خلکو ته وی دواړه حق دي څوک اسلام قبلي او څوک يهوديت قبلي یو د قران دین دی او بل د تورات دین دی بس دار چې خپل خواخه پورا خلق به په دې دوکا کولو الله وی دې تلبیس کې سي تکتم الحق کتمان حق چار څه دې ګډ وډ کړ کنه بس حق په خلق باندې پټ شي دا کتاب مو یې خده دا بل کتاب مو یې خده تاسو خبر یو شی کوم د تاسانی نه ایمه تا هغه آسان چې الله او تاسان ویل دي چې و تاسان وې نو هغه آسان نه دي دې ته تلبیس د حق او باطل وی مطلب دی چې خبره پټه شي خبره حق بیان نشي دغه سورته بقره کې بیا یو څل فقط ختم کې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا اهل کتاب چې دي دا پیغمبر ډېر خپي جنې په خپل تورات او په انجیل سره هغه کې ثبوتونه راغلي وکړه دا ولي وسوي چې دي دروغجن وان فريقا منهم لا يكتمون الحق ټول نه خو دې کې یو ډول چې هغه حق پټي کړي خپويږي چې دا حق پټ کړي خپل غرض او مطلب د پاره ورغه بیا یو څل یو کم شپېته کې ویلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دې کې دا وایي چې دا کومه خبره دی پټي هغه کسان چې پټي هغه چې موږ نازل کړی دي سدي من البينات د توحید دلیلونه والهدى او د سنت عمل دا ډول ذکر کړی توحید او سنت پټي بینات چې کله راشي قران کې مراد ته توحید او هدا چې راشي نو اکثر سنت ته مراد ده من البینات والهدى دې خلقونه پټ کړو نمونه ولا بدل کړو ولي وی شرع او فساد کوي توحید او سنت ته نوم کې خو شرع او فساد یو سلور او یا کې وی غرض دې چې دا ولي پټي یره دې په دې کې څه مطلب دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب هغه کسان چې پټي هغه چې موږ نازل کړی دی الله وی د کتاب نه ولي پټي ويشترون به ثمنا قليلا دا ټول دنیا لپاره بس خبره کې خو بیا تعالی څوک نه درکې ويشترون به ثمنا قليلا حق پټ کو دنیا په واغسته ثاني په پورا کو نہ توحید بیانی نہ سنت بیانی نہ د شرک رد کی نہ د رسم و رواج رد کی نہ د بی دینه او د بی حیاي رد کی نہ د سود او د رشوت او د دې سودونو رد کی ولی دا خلقو کې موجود دي کنه نو چې دې رد شورو کې په جوړ دغه څه بناسته بیا دې ځکه دا خبرې پټې کړې وي بیا موږ څوک سره کوي نه ويشترون به ثمنا قليلا 203 کې وایي اخیری هغه مسله د شهادت کې ویلو وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ولا تكتموا الشهادة الله ویلی ګور شهادت مو پټوي شهادت څه ته وایي الکه تشبک کلمې ویلې پہلا کلمه طیب دا ما شومان چې وایي دوسرا کلمه
شهادت او تیسرا کلمه توحید او ده یو په کلمه شهادت شته کنه شهادت معنی گواہی څه گواہی څه ته وایي ورته گواہی ووټ لراوسته نر ځامنو دی وی چې ووټ نور کینو گواہی دی پټکړه دا کم دی وګوره د خپل مطلب د پاره دی د قران آیاتونه بدلی ووټ په خواو چې پیغمبر و نازلې د قران دا هغه وخت ویلو چې ولا تکتم الشهاده شهادت مو پټوي شهادت دی کلمې ته وی چې اشهد ان لا اله الا الله چې ته په داسو باندې کینې او بي ځای وایي کنه په داسو کې خو نشته چې ته اشهد ان لا اله الا الله دا دوکه په درگاه کې وایي دغه ځای چې خلکو غره بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته بل څوک حاجت نشي پورا کوله مرض نشي لري کوله اولاد نشي ور کوله مال نشي ور کوله دا وایل ته کې ځای کنه تعال ته شهادت پټ کړي ته په دا تاګن کې د الوا دیک پخې او بیا ویشي په خلکو باندې اجه دل تودري کې نو ولا تکتم الشهاده ووټ مو پټوي غوړي څومره لوی تحریف دی دا خو توحید یادې ومن یکتمها فانه آثم قلبه دا آیات تتمه تنګوري تتمه دلیل دی کنه چله ویچا گواہی پټکړه نو زړی ګناګار شو نو ووټ خو ته په زړه کې نه چې په بکس کې چې په پیټه کې چې دا زموږ لوی تحریف دی قرآن دي خلکو د خپل مطلب د پاره قرآن راغسته دنیا د پاره ابي پرېخه دي ته کتمان حق وي حق پټول دي ته وي نو سورۃ ال عمران کې الله رب العزت ویلی یوصل او اتیا کې چې الله د تورات د عالمان نه داوا دا غستوا دومره په خوانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس چې خامخا ضرور به ضرور به دا خبره غوړي خلکو ته بیانوي ولا تکتمونه پټوي به نه غوړي فنبذوه وراء ظهورهم هغه خبره شاته ورغول ولي واشتروا به ثمنا قليلا بس دنیا ورکړنو حق چې پټ شوی دی بس د دنیا د محبت ته وجه دا کتمان دا وړي راځي قران کې زې په ځای باندې چې خلکو کتمان د سکړې دي ولي کړې دي ارزه مقصد یې پکې سو دریم دې ترک عمل ګور خلکو ته خبرې کوي او را بلیه په خپل بیل مازی الله وی دا دعوت ته اثر نه کوي ګوره چې خلکو توای په خپل په عمل نه کوي دې لپاره آیات سورۃ البقره کې 44 ختم کې دا د يهودو کارخه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم خلق تاوینا کوي د دین د تابعداري د پیغمبر خپل ځان نوم یې کړی دي يهودو نه چې باندې مشران نه وکشران تاسو کو چې دا پیغمبر څنګه دی به حق دی فتبعوه زه ایمان پر راوړې حق دی بالکل غریب او تاسو ولې ایمان راوړې ویمو فرید خدای دې ناری و شک پریوات چې ګورو دې په خپل ایمان نه راوړي امون ته وی چې ایمان راوړې دې کې چل اتامرون الناس بالبر خلق ته وی چې وی کې تابعداري اب خپل رمضان رستو کړي هر کې عمل دې دا کار دغه ترغیباتو یوصل فهم آیات کې ویلو ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير کدی یهود ایمان راوړې ځان بچ کړي د سحر نه دا الله بدل ډیره بهتر وا ولي دی وی په سحر کې هډيري مزيدي کنا چې یو تعویذو کې کنا نو ګلشن اقبال بدن جوړ شي چې یو تعویذو کې کنا دا څنګه باندې اغستې په میاش کې دې کې هډيري مزيدي
والله وینا لمصوبة من عند الله خیر، دا مزی پریده دا اللہ غا بدلاو دا اللہ اجر و ثواب هغه واخلا، هغې کې ډېر لوی خیر دی. ته څه وایې چې زما په دې کې خیر دی او دې کې زما رزق لګېدلی دی به وي زمونږ عمل ته حاجت نشته. ولې چې بس زمونږ مشران انبیا دي او نیکان خلق دی، هغې دومره عمل کړی دی چې مونږ هم ورسره ضعیفو. الله رب العزت په دغه رد وکړه که نه، سوره بقره کې بیا راځي تلک امة قد خلت لها ما کسبت، دا خو یو امتو د انبیاء تیر شوي د دنیا نه، هغې له خپل عمل دی، ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره خپل عمل دی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ستاسو نه خو د هغې د عمل تپوس نشي کېدی. تاسو نه په قیامت کې الله د هغې د عمل تپوس کوي چې هغې څه کړي وو، که نه د خپل عمل تپوس به نه کوي. ولا تسألون عما كانوا يعملون، دې کې ردی د دې په دې ځان باندې زمونږ دپاره د مشرانو عمل بس پوره دی، زمونږ حاجت نشته دی. شپاړسمه اربعه وه چې ځان بچ کړی د اتباع الهوا نه، استدلال بالآباء نه، او تشبه مع الله او قیاس فاسد، دا دې دلیلونه وه. اتباع الهوا مختصر سورہ بقرہ کی اوصل شلم کی ہوئی پیغمبر پاک کا، ولن ترضان کالیہود ولن نصارا، نرضا کی کستان یہودیان و عیسائیان په هیڅ خبره، حتی تتبع ملتهم، تر دې پورې چې ته د دې د تابعداري وکړې د یهودیت او عیسایت. ملت یې ورته وایي، الله وایي نه ملت نه دی، دا خو دې په خیال کې. ولئن اتبعت اهواءهم، دا خو اهوا ده، خواهشات دي، دې پسې به نه ځي، خلقو خواهشاتو پسې به نه ځي. نن نبی علیہ السلام ویلو چې په دنیا کې دومره عبادت د یو معبود نه دی شوی لکه د دې معبود عبادت چې شوی دی. کوم معبود؟ هوا. ما عبد من دون الله، الله نه سوا چې د بل چا عبادت شوی دی، نو په هغې کې لوی معبود څه دی؟ خواهش. دا ګوره ښکاري نه د ګټې دی نه د خټې دی، خو معبود یې ورته ویلی دی که نه. چې سوچ وکړي نو رښتیا خبره ده. ګوره چې نن دې استادانو ته دې ملانو ته وایې که نه چې تاسو دا ولې لمانځه نه پس خلق راګیر کړي او اعلان ورته وکړئ چې په جمع به دعا کوو، دا څه کوئ؟ ویره بس دا خلق وایي په دعا ډېر خوشحالېږي، که مونځ وکړي که ونه کړي. ډېر خلق د جمعې مانځله بعض ځایونو ته ځي، شاه صاحب نه وي، دا شاه صاحب دی، نو یا مونځ وکړي یا ونه کړي، خو دعا کې ځان شریک کړي. ښه یاره مونږ د شاه صاحب دی دعا له ځان رسول، هغې ورته اعلان کړی. ویل دا د اعلان شی دی، دا خو نشته. نو تاسو اعلان کوئ چې ګوره دی به نه چې د جمع دعا وکړو، نو بیا به د جمع دعا دا چا کړې وه په دنیا کې؟ یاره وایي دا خلق په دې ډېر ښه خوشحالېږي نو هسې وایي جومات کې ځای نه وي، دې ته اتباع الهوا وایي. یا ورته ووایي چې دا جومات کې ولې اوازونه کوئ؟ مشکات کې راغلي وو چې د آخري زمانې یو علامه دا ده چې د جوماتونو نه به اوازونه راوچت شي. وګوره دا نبي علیه السلام ویلي وو که نه، هغه وخت کې لوسپیکر نه و که نه، نو خو لکه دا معجزه وه دا که نه، هغه څه خبر و چې لوسپیکر وایي، خو دی ویلي وو چې د جوماتونو نه به اوازونه راوچت شي. نو ته دا دی که اواز وکړه که چا واورېده، دا مطلب و که نه چې دا لوډ به یې د دې دپاره لګولی چې دومره به څوک مردار شوي چې اواز وکړو. نو دا اوازونه ولې کوي؟ یاره دا خلق نه خلاصېږو، نو د خلقو نه خلاصېږو. وي ته اواز ومکړه چې بیا ځان به پته پوه شي که نه. ښه د اتباع الهوا ده. ته به الله ته هم قرآن آخرت کې دا جواب کوي
چې الله د خلقنا نخلاصيزن که هر څه هنا الله وی ولا تتبع الهوى د خواهش تابعداري ونه کوي کله حق په دې طریقه باندې پټ شنو دې ته د خواهشات تابعداري ویل شي دا انعام کی سورۃ مائدہ کی سورۃ قصص کی اور سورۃ جاثیہ کی اصل سمیات کی ہوئی ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها د ټولو دینونو نرستو ماته په یو دین باندې ولېګلې نو د دې تابعداري کوا ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون خلق د خواهش تابعداري وکړه دا نه پوهیږي ته عمر پس ځان نه پوهه کی دې خلق دې په خلق سره ځان نه پوهه کړي الکه ته خو عالمي د عالم دا اصول دي چې هغه امي سره جاهل سره یو کار کوي نو ته په आवाज کوي چې ها مکو تا د علم دا مقام نه او چې هغه سکار کوي او ته مو سره مرګري شین دا خو د علم مقام نه دی د علم تقاضا خدا نه و دي خلق ځان د عوامو سره مرګري چې بس هغه په دې خوشاله یې مونږ څه کدا څه کوو څوک به پکې ناسو نه وي پاس پاوارا نه لکه دومره څه د جماعت مشرک نه ته ولې دا پابندي نه کوي په خلق باندې خلقو کې د دین شوق شته ته یو ځل وایا چې جماعت کې आवाज کول خندي او جماعت کې ناتونه او شعرونه غانې ویل خندي تا خو ته ویلی نه دي هغه وستا مرګرتیاو کې ته وایې چې ګوره د دې لپاره بل لوډ واخلې او هغه ځای بره په دیره کې ولګوي نو आवाजونه کوي بالکل بکري چې وسته وتاوي نه ځان دې کمزورې کړي چې هغه سکینو عمر سره هغه کې مشغوله دي ته اتباع الهوا وي پورا سورہ فرقان کې او جاثیہ کې دا ویلي دي ښا افرائیت من اتخذ الهه هواه الله وی تعجب دې انسان ته چې د خدای سره خواهش وکړي خپل خواهش وکړي د صفحه نه کار وکړي یره توایا الله خدا ویلي کنه چې کلوا مما فی الارض پرې هغه څه چې په دې ځمکه کې پیدا کیږي دی ویلي مفسرین دې ځکه ویلي دي چې خاور خوراک حرام دی دا څنګه وی چې کلوا الارض دا خاور او خوراک نه مما فی الارض ویلي چې ځمکه کې دې خلق د زیارتونو خاور او خوراک چې یو سړی دومره د خپل دین نه خبر کنه چې هغه د زیارت خاور اخري دې ته هوا کو خدای سره نیول نشي ویلې لکه دا تاسو چاوي چې دا خاور اخره وی بس دا زما خپل خوخه دسته تاوی ما سره کار نشته نه کله ول استاد تعویذ کی ویدا وګوره غاړه تا مټ تلاچه ها دا بخري کاغذ بخري دا بکره ده وی دې کې اثر نه کی کنه چې دا کاغذ پر نه بیا بحث کوي من اتبع الهه هوا چې خپل خواهش ورته توي نه کار کوي توبه کله قران به عزتي پکې راځي کنه ساختونه کې تسلی کې آیت الکرسی لیکي او سورۃ فاتحه لیکي چې دا بیا او پرنده کم په لاس شي دې ګډه کې پاره بلاشته وینه نه دا او بو سرار سروان شي لکه کروان شي خو اثر خودو رشته کنه ها ادا کم دې کې چې په دې وته جوړيږي چې ساختلی کې هغه تیر کې دا منه تویلا او هواو کې راځي بس چې خپل خواهش وته توي نه کار کوي دویم استدلال بالآباء ګوره چې بخوانو خلقو ته پیغمبر مسله وکړه هغه بسوي یو د خپل مشرانو تابعداري کو موسی تابعداري نه سورہ بقرہ کې یو سل او یا کې وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
کله چې دې خلکو ته ویل شي چې د قرآن تابعداري وکړي قالوا بل نتبع ما الفینا علی آباءنا نه مونږ خپل مشران دي دلی دي مونږ دا کارونه به کول مونږ دا غي تابعداري سورہ مائده کې یو سلورم کې وایي اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول کله چې ویل شي دي تا چې راشه چې قرآن سوی دا ومنه چې پیغمبر سوی دا ومنه قالوا دی وای حسبنا ما وجدنا علی آباءنا بس مونږ د خپل لار ذکر نو دین کافی دی بس مونږ به وی گمراه کې نه مونږ به وی گمراه کې نه ور دي ته گمراهي وي چې قرآن او سنت ته راغواړي کنه وی خدای ته وګوره مونږ معاف کا مونږ گمراه کوا حسبنا ما وجدنا علی آباءنا مونږ د خپل لار دین کافی دی بس پلار دې کدینو مونږ دې مشران چې تاسو به کول ولې دا یو لسمه باغی نه کولې خدا زیارتونه باغی نه مله موږ به چې چا پیرا خپل جمال لنګرا کا مال غوارا کا مال میخرا کا ولې غي په دې نه پویدو دا ټول کارونه غي کړی دي کنه باقاعده وی په زیارتونو به قرآن دازي کولا ولې په کلی کې وډیرو کنه هغه به قرآن دازي وکړي چې په کم یو باندې فصل راو خود نه به زمونږ زیارت دا سوي خلکو په ایمان راوړل په خصنی خطلی او چې دا زمونږ په خصنی خطلی نه کړي دا زمونږ کالا بابا دا برابر قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ورهود علیہ السلام چې کله بیان خپل قوم ته عادیان ته دا مطلب دومره په خوانه نو عادیان ورته وی چې یهود علیہ السلام اجئتنا لنعبد الله وحده عرب کې پورا اویا کې راغلي اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا خط دین راغلی چې مونږ د الله عبادت په توحید سره وکړو د خپل مشرانو افریدو ما یعبد آباؤنا دا ډېر پخوانی دلیل دی او خلق وسوم وی چې څه مسله کې وی ولې دا مشران نه پوهېده څه لیشتینک بچیه ته وی پوهېږي بدې رضی وی ورسره که نه وی ستا پلار نه پوهېده دا خو هغه مونږ ته دا مسلې کړي دي ته د هغه نه پیدا یې اته اوس وایې چې دا ښه نه دی دا شرک دی دا شرک دی د پلار نه مشره بدې رضی ووایي که نه توبهدار دی خلکو حسبنا ما وجدنا علیه دریم دی تشبه مع الله دی خلقو د الله سره مخلوق یو شان کړی دی دې ته تشبه وایي ښه اوس د شرک نوم ټولو ته اغوستی شي که چا داسې وکړو چې د الله په صفتونو کې مخلوق شریک کړو نو هغه شرک شو که چا داسې وکړو چې الله د هغې سره شریک کړو د خلقو سره چې الله کې هم دا صفت راتلی شي نو دې ته تشبه وایي ښه لکه د خلقو دا صفت دی که نه چې اولاد پیدا کېږي زامن او لوڼه پیدا کېږي که نه دا د مخلوق صفت دی نو دی وی چې الله عمده دې ته تشبه مع الله وي دا څومره چې قرآن کې راغلي دي چې قالوا اتخذ الله ولدا دا تشبه قالوا اتخذ الرحمن ولدا ویلیو مشرکانو یهودیانو چې الله ځان لپاره اولاد دی ولدا ګوره د مخلوق صفت الله لورکو دې ته شرک نه وي په صحیح معنا کې دې ته تشبه وي او مطلب دا دی چې راځي دغه ته دبس موږ ته ځکه شرک وایو څلورم دی قیاس فاسد غلط قیاس دی کوي کنه د خپل عقیدې لپاره قیاس فاسد مثالونه یو څو پیش کوو یو سورۃ البقره کې دی د سود په مسله کې د ربا په مسله کې 215 یا کې راځي چې کله به دې تویلې وي چې سود حرام دي سوي
انما البيع مثل الربا، انما البيع مثل الربا، دا تجارت او دا سود خو یو شی چې هغه ته حرام وایي، نو بیا دا تجارت هم حرام شي کنه، چې د قیاس فاسد وي. ښه ولي وحل الله البيع وحرم الربا، الله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی، او ته وایي چې دا یو شی دی، دې کې فرق نشته دی. تا خو مخکې ویلو چې دا یو شی دی، پاکه غله ده، نو دې کې څه وایي ته اوس چې الله یې ما سود حرام کړی دی او تجارت مې حلال کړی دی، ته وایي دا یو شی دی، قیاس فاسد کې. دغه سورۃ ال عمران کې چې 43 آیات کې ذکر شو چې دی به ویلې سالینا بالامین سبیل، مونږ باندې جرم نشتا، کوم د دې خلق مالونه خرو، دا زمونږ شاګردان دي، دا زمونږ مریدان دي، د دې ارث زمونږ دي کنه. وګوره دا خو نبی اسلام د پلار او د زامنو په حق کې ویلو چې انت ومالک لابیک، یو الف ته وی چې ته او استعمال استاد پلار دي، دغه ستاسو نشته. نو هغه حدیث کې ثابت دي کنه. نو دې خو نه دی ویلي چې ستاسو شاګردانو د اعمال ستاسو، ستاسو مریدانو د ستاسو، قیاس ولې غلط کوي؟ او حدیث سره ثابت دي، دا خو نه دي ثابت کړي. دا خو د نر بچی ته طبيعه او حرام شته نه، خو بس قرآن ليس علينا في الأميين سبيل، بمونږ باندې بلاوت یا نشته. نو بهتر مثال د دې لپاره سورۃ یوسف کې و چې و او یا کې 77 کې چې کله یوسف علیه السلام هغه کاسه کې خدا او بیا आवाज وکړو چې و قافلې والا غلاګرو غلام کړی دا غیر الوینا ما كنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، موږ لا ګرنی وی خاص په پته ولګي چې شورو یو کړه او کافر اوته کنه. نو دې سوې قالوا ان يسرق فقد سرقا كله من قبل، وی ټیک ده چې دغلا کړي د ضرورم په فاغلا کړي و. دا څه دلیل دی چې اورور غلاو کې نه بل به مغلاګري دې د قیاس فاسد وي. ښه ان يسرق فقد سرقا كله من قبل. دغه اخري مثال بیانو په دې به ختم کړو چې الله رب العزت ابلیس ته وی چې سجده وکړه، بدبخت آدم علیه السلام ته هغه وی زه انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين، زه نشم کولی ته سجده، زما ما تخپل ضمیر اجازت نه کوي. ولی پیزه دې دا ور پیدا کړې مده د خټې نه چرته ور او چرته خټه دې د قیاس فاسد وي. ابن عباس ته ویلو، عبد الله ابن عباس رضی الله چې اول من قاس فاخطا ابلیس، اول په دنیا کې چې قیاس کړی او غلط شوی د ناغه ابلیس، او خلک ورپسې په غلطه کې روان دي، قیاسونه کوي د ځان نه. دا مثال قرآن کې د قیاس فاسدی ښه چې څوک غلط قیاس کوي، نه به د ابلیس مرګري چې خلقتني من نار و خلقته من طين. مشرکین دا دلیلونه دي، نو الله یې دینه بدان ساتي. ښه تا دلیل با اتباع الهوا نه، تا دلیل با استدلال بالآباء نه، تا دلیل با قیاس فاسد نه، تا دلیل با تشبه مع الله نه، بلکہ تا دلیل با قرآن سنت اجماع و قیاس. واخر دعوانا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارسما اربعہ کی سلور امورو وَإِجْتَنِبَ مِنْ أَرْبَعٍ مداهنتنا او د کتمان حقنا او د ترک عمل او د تحریفنا.
د تحریف بحث پاتې شو. هغه یو څو مثاله چې مخکې تحریفات په قرآن کې څنګه وو، دغسې نور آسماني کتابونو کې، تورات کې او دې قرآن کې د تحریف مثال د کاره زمانه کې باطل پرست موجود دي، هغې کې خپل عادتونه یي. د تحریف ذکر چې قرآن کې راځي او په دې سره زورونه ورکوي، یو سورۃ البقره کې او 75 اویا کې ذکر کړی چې ګور هغه تحریف کوي او تاسو وایي چې دی و ایمان راوړي. د یهودو د تحریف ذکر کوي قرآن کې. سورۃ البقره 15 اویا آیات کې ویلو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مومنانو تاسو په دې تمه چې دا يهوديان به ایمان راوړي، موږ سره مرګري شي. تاسو د هغې د عمل نه خبر یې. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هغه خدای الله کلام زده کوي. يسمعون معنا يعلمون. الله کلام زده کی نو بیا به تحریف کوي، دې زده کړي نو تحریف نه کیږي. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سو ځلې پکې دا لفظ د علم راوړی چې ګوره دا سره د علم نه دا کارونه کیږي. اول ویلی چې اسمعون کلام الله، الله کلام واوري او ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ذکی وهم يعلمون خپويږي اثر د پوی نه تحریف کوي. دا د علماء کارو کنه. دې دغه تحریف ذکر کاو. دویم ځل سورۃ ال عمران کې وموي اته اویا کې چې کټول نه دي نو یو ډله پاکستان چې هغه تحریف کوي په تورات کې. څنګه تحریف کوي؟ یو هو تحریرنی کنا چې لیکلو کې تحریف کوي، هغه مخکې ذکر شو. او یو تقریرنی چې په جبه باندې لفظ داسې وایي چې الټه کی بدلیه کی. نو تا یا د سورۃ ال عمران کې دا ویلو وان منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتاب. دې کې اورل چې هغه په کتاب باندې جبه اړی راړي. لتحسبوه من الكتاب، تاسو به ګمان کوئ چې د تورات خبره وکړه. وما هو من الكتاب، ابا تورات خبره نه. ويقولون هو من عند الله، دی بم وی چې دا مې د الله د کتاب نه وي. وما هو من عند الله، دا دی بل قسم تحریف و. وجبه کې یو لفظ لزور ورکول. اوس د دې وضاحت یې دلته ونکړو چې دا کوم یو لفظ دی چې دی په جبه تاو کې نو غلطي کی. دا بیا سورۃ النساء کې ویلي شپږ څلوېښتم کې من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. راعنا لفظ په دې وجبه تاو کړه نو بل څه به ته جوړ کړو. راعنا لفظ نو ليا بألسنتهم، زور به ورکنو راعینا
راعینا نه به راعینا جوړ کو پیغمبر ته به نسبت کو چې زمونږ شپنکیه راعی عربی کې درته وي دا بل تحریف وکنه تقریری تجب تحریف پیدا وکړو په دې کې مطلب څه دا دومره کوشش یې کو دومره مهنت یې کو سورۃ مائده کې وی چې دې کې مطلب دا چې خلق د دین نه منع کینو دې ټول رجا او عاقبتهم دغه ته چې خلق د دین نه بند کی بس سورۃ مائده کې یو سلوي ختم کې ویلو ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه دې بیا تحریف ذکر کړو آیات سورۃ اعراف کې راغلي دي 15 ختم کې چې دې تحریف غرض او غایه پکې ذکر کړی دا چې دې غرض او غایه سي ویلیو الذین 15 ختم کې ویلیو دا خلق له یصدون عن سبیل الله ويبغون عوجا الله دین خلق باندې په دې طریقه چې هغه صحیح او غلط ښکار کوي غلط ولا صحیح ښکار کوي يبغون عوجا عوج کګواله خو نشته په دین کې خودیه پکې راوباسي نو په دې تحریف سره راوباسي ښا سورۃ توبه کې ویلو چې دا خلق دې دین نه مني کې نو دې کې څه مطلب دی هلته بیا اخري غرض او غایه بیان کړی و چې کدی خلق د دین نه مني کنه څه فائدہ شته والله یو کن دنیوي فائدہ شته کنه څلور دیرشم سورۃ توبه کې ویلو هغه مشهور آیات چې زمونږ د هر تقریر موضوع یې اکثر کنه یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله خوراک پہ کوي کنه چې دې راځي نو بس دې له راځي چې د خوراک خبره وایي دې ټول کوشش په دنیا کې چې ګور د الله د کتاب تحریف هم دې لپاره وکړو چې دنیا په حاصل کی د اخري غرض خو سورۃ توبه آیات کې سلور دیرشم کې چې لا یاکلون اموال الناس دې لپاره کې چې خلق مالونه دا د پخوانو خلقو تحریفات مونږ ذکر کړل هرڅه چې کوله هغه تیر شوی ښا اوس مونږ د دې وخت محرفین یادو چې راشه دې زمانه محرفین وګوره چې په قران کې هغه تحریفات کوي لفظی نشي کوله معنوي لفظ به یو شانتي معنا به بل کوي لکه آیت د وسیله کې سورہ مائده کې 15 درشم مشهور آیت د وسیلې ده مونږه پیش کو دیوم پیش کړي دواړه څنګه دواړو لپاره دلیل ګرځي دي شي مونږه دې لپاره پیش کو چې وسیله ګوره نیک عمل له اعمال صالحه دي دې لپاره پیش کړي چې وسیله زوات فاضله دي نو یو آیات څنګه دواړو لپاره دلیل ګرځي هغه تحریف کوي مونږه تحریف نکو هغه وی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة ایمان والو د الله نو یریږي او الله ته وسیله ولټوي هغه وی د وسیلې نمرات زوات فاضله دي نیک بندیان اولیاء انبیاء دا دی وی مونږ وی دا تحریف دی ځکه د وسیلې دا معنا
اچا نه دا کړی نه د دې لفظ سره مناسب ده وسیله لکه دا فعیلة وزن دی صفت تے ستې نه څنګه ذات اخلي دا په صفت کې استعمالیږي د وسیلې معنی یو په حدیث کې راغلی ده چې نبی علیہ السلام ویلو جنت الفردوس کې یو مقام دی د هغې نوم دی وسیله تاسو د اذان نه پس زما دپاره سوال او دعا کوئ ځکه هغه به الله یو تن له ورکوي خو ارجو ان اکون انا زما دا امید دی چې هغه به زه ما ولې خو د غیب حال لکه نه په غیب څوک نه خبره نبی علیہ السلام ویلو چې هغه الله یو تن له ورکوي